د حرام روزي د ټولو وجنا د انسان دعاګانې نه قبليږي. انسان د دعاګانې کوي د دعاګانې به قبليږي نه. ابو هريره رضی الله تعالی عنہ فرمایي یا نبی علیہ الصلوۃ والسلام موږ ته مثال راکو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل چې یو کس داسې دی چې هغه په اوږد سفر باندې روان وي، په لرې سفر باندې روان وي، د حج په سفر باندې روان وي یا د جهاد په سفر باندې روان وي، او د دې سفر د وجنه د دې وخت ګډوډ شوی وي، وخت یې بدر وي، د دې په بدن باندې ګونه هغه لګېدلې وي، د دې جامې ښه شوی وي، د ډېر په عاجزۍ په انکساري حالت باندې وي، او دې الله رب العالمین ته لاسونه اوچت کړي، یا الله زما پلان کې حاجت قبول کړي، زما پلان کې حاجت قبول کړي، زما پلان کې دعا قبول کړي، زما پلان کې ضرورت ته هغه قبول کړي، زما پلان کې حاجت هغه زما لپاره پوره کړي. حالانکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائے ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائے چې د دعا نه قبليږي، ولې ځکه د خوراک هغه د حرام نه، د لباس هغه د حرام نه، د اسکاک هغه د حرام نه، د ذات حرام باندې جوړ شوی دا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائے د دې انسان دعا با الله رب العالمین څنګه قبول کړي، د دعا الله رب العالمین نه قبلای. زمای د ټول موږ تاسو د حدیث مبارکه په سود دي په حالت د سفر کې الله رب العالمین د انسان دعا خامخا قبلای. دعاګانې الله رب العالمین په سفر کې نه رد کوي، ځکه د سفر په حالت کې انسان ډېر د مشقت سره مخ وي، ډېر د عجزۍ او انکسارۍ سره مخ وي. یو دا چې په سفر کې دی، دویم دا چې د دعا د قبلېدو کم ظاهري اسباب چې دي هغه په ځان کې راوستي دي، هغه په دې باندې ښکاري، د دې وخت ګډوډ دي، د دې وخت بغور دي، د دې جامې زړې دي، د دې په عاجزۍ په انکسارۍ کې په حالت د سفر کې دی روان دی. او دریم سره دی الله رب العالمین ته لاسونه اوچت کړي، الله پاک پلان کې حاجت کې قبول وکړه. خو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي چې د دې هر څه باوجود د دعاګانې نه قبلېږي، د دې هر څه باوجود د دعا نه قبلېږي. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي چې د هر څه حرام دي، الله رب العالمین د دعا څنګه قبول کړي، د حاجتونو څنګه قبول کړي، د مشکلات به څنګه ختم کړي. دیو جن دمای د کوم هر سره نن سبا په جلا باندې هر سره تاسو ته بیا په لګي یانو مونږه دومره میسیجونه په واتساپ باندې او په میسنجر باندې چیرې پلان کې حاجت ته نه قبليږي، پلان کې دعا نه قبليږي، پلان کې ضرورت نه دعاګانې کوم الله رب العالمین، الله رب العالمین زما دعاګانې نه قبلي، زما حاجتونه نه پوره کیږي، زما مشکلات نه ختميږي. مزاقته په جواب کې مشرا تاول په خپل ځان باندې سوچ وکړه چې پتا کې کوم داسې خبيث او ناکار عادت راغلی دی چې هغه له نستا دعا قبول نه ده، دا هغه له نستا دعا د عرش پر ټکر نه کړی، دا هغه په باندې نستا دعاګانې هغه د اسمان ته بر نه خېږي، پتا کې یو ښکار داسې راغلی وي چې دا هغه په باندې نستا دعاګانې نه قبول. الان کې زما استاد ایمان هغه دی، زما استاد دین هغه دی، زما استاد قرآن هغه دی، زما استاد شریعت هغه دی، زما استاد اسلام هغه دی کوم چې صحابه کرامو هغه چې دوه رکعات نه وکړل او الله رب العالمین ته لاسونه اوچتل، الله رب العالمین د هغه مشکل کار هغه به ختم کو، دا غوډه دعاګانې به قبول شي. دې معلومه شو چې دریم سیستم ما استاد په ژوندۍ کې رانه وته چې دا غي اوجه نه ما استاد دعاګانې نه قبلې. هغه څه چیز دی یو باندې چې کوم دی هغه حرام روزي، حرام مال، حرام غذا چې دې په وجه باندې انسان دعاګانې نه قبلېږي. بیٹا هر څومره الله رب العالمین ته سوالونه کوي د دعاګانې نه قبلېږي. یو سیز دا د حرام روزي د وجه